کتونکو اوریدونکو نننې چې کوم میلاد دی هغه د وفاقي حکومت د طرفه په پښتون تحفظ مومنټ باندې چې کوم پابندي لګولې شوې ده په دغه حوالې سره زموږ ګران ملګری امین الله صاحب را سره موجود دی. هغه سره به خبرې کوو چې آیا هغه دغه پابندۍ ته په کم نظر سره ګوري. امین الله صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو. صد بھائی واقعي چې دا انتهایی اهمه ایشو ده او دا ټیم چې د پوره دنیا کې څونه پښتانه په کوم ځای کې چې دی هغه میشت دي آباد دي نو هغوی چې دی همدغه دپاره چې دی منتظر دي چې هغوی د دې حوالې سره انفارمیشن اخیستل غواړي. او دا ډېر نن چې دی ډېر یو لوی د پاکستان په تاریخ کې دا ډېر کم کیږي داسې تحریکونه یا داسې پاټیانې او په پی ټي آی باندې هم چې دی ورځې مخکې چې دی دغه خبرې کېدلې چې پی ټي آی باندې پابندي لګو خو بیا ټول سیاسي ګوندونو چې دی په هغې باندې اعتراضات وکړل چې دا یو سیاسي جماعت دی او په دې باندې دی پابندي یعنې دا دی بین کېږي نه. خو نن داسې اچانکي لکه دې باندې مخکې څه داسې په پارلیمنټ کې څه ډیبیټ نه دی شوی څه خبرې اترې پرې نه دي شوي. که موږ سینټ کې وګورو نو په سینټ کې څه خبرې نه دي شوي. که موږ نور داسې ولې چې دا داسې یو ماحول اسد صاحب چې په دغه ټیم باندې دا ټیم د پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه درنا او احتجاجي چې کوم مزاحمت دی هغه روان دی په اسلام آباد کې. نو په اسلام آباد کې چې دی نن چې دی پکې یو پولیس کنسټیبل چې هغه هم شهید شوی دی. نن نماز جنازه د 9 بجې ډي چوک کې وشوله. نو ډېر یو بد حال روانو په دې اسنا کې چې لکه مطلب بالکل مونږ ویل که چېرته پی ټي آی خلاف داسې شوی خو چې مونږ وکړه هغه پی ټي ایم خلاف شوی. نو پی ټي ایم دراصل د پښتنو د حقوقو غوښتونکی یو تحریک دی تنظیم دی او دا غیر پارلماني تنظیم دی چې په دې کې دا خلک سیاست نه کوي او دا صرف چې دی د پښتنو مقدمه چې دی هغه لړاوی پښتون تحفظ مومنټ یعنی پی ټي ایم. دا هغه تحریک دی او دې باندې چې دی نن اوس لږ ساعت مخکې چې دی وفاقي وزیر داخله چې کوم دی نو محسن نقوي طرف نه چې دی اعلامیه باقاعده جاری شوله نوټیفیکیشن وشو په پی ټي ایم باندې پابندي ولګوله. او دا پابندي چې دی په پی ټي ایم باندې په دې تناظر کې لګولې شوې ده چې کوم موجوده حالات دي نو په پی ټي ایم په داسې سرګرمیانو کې ملوث دی یعنې داسې اکټیویټیز کې ملوث دی کوم نه چې د ملک ته خطره ده د ملک امن و امان ته خطره ده. او دا په 1990 اکټ لاندې چې دی په دې باندې پابندي لګولې ده. نو دغه پابندۍ نه چې دی چې که موږ وګورو نو په دې کې چې دی په نورو سیاسي جماعتونو باندې هم ویلې شوي خو داسې نه شوي. خو دا ډېر اچانکي رال لکه مطلب بالکل چې د واده ورځ یو مړی پکې وشي که نه. نو دلته د پی ټي آی درنې او احتجاجونه او وزیر اعلی صاحب هم ورک دی په دې منځ کې چې دی داسې لیټر رالی نو دې ته به ګورو چې مخکې څه کېږي که نه. امین الله صاحب بل دا راته ووایي چې د وفاقي حکومت له طرفه چې کومه ده پی ټي ایم باندې کومه پابندي لګولې شوې ده دې نه څه مراد دی. او دویمه خبره دغه ده چې په 11 اکتوبر د پی ټي ایم چې کومه د پښتنو جرګه په خیبر کې به کېږي د دې پابندۍ په هغې باندې څه داسې نیګیټیو اثرات کیدی شي نو دا باندې لږ راسره خپل نظر شریک کړئ. اصل کې اسد صاحب تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو چې پی ټي ایم باندې چې کومه پابندي ولګېده د دې نه مراد څه دی. زه خو وایم چې دې خو څه دغه نشته دی ما وختي آفیشل څه خبر نه دی راغلی د پی ټي ایم د طرف نه څه متبادل. دا مخکې پابندي وه تاسو به کتلي دا هلکانې نیولی کېږي رانیولی کېږي او خدا ده چې دا اوس آفیشلي پابندي شوله. نو آفیشلي پابندۍ کې داسې وي چې دی جلسه نشي کولی د پی ټي ایم په نوم باندې جلوس نشي کولی دی غونډې نشي کولی دوی چې دی تنظیم سټرکچر نشي جوړولی ډانچه نشي جوړولی دوی چې دی میټینګونه وغیره دا شیزونه نشي کولی. لکه په دې ملک کې موږ وګورو څنګه چې ټي ټي پي کلدم او په هغې باندې بین ولګېده هغه شانتې بین چې دی په د دې مراد دا دی چې لکه څنګه ټي ټي پي کلدم دا او بین دی پي نو دغه شانتې چې دی پی ټي ایم هم کلدم دی او په هغې باندې چې دی پابندي ولګېده. دا څه قسم اکټیویټیز او څه قسم چې دی سرګرمۍ نشي کولی
اور دی باندې به پابندي وي نو پولیس به د دې خلاف مخکې به کېدل نو زه وبشو اوس افیشلی پولیس به په دې باندې څه ګبراهټ نه کوي چې الریډي د وفاقي حکومت د طرف نه باقاعده اعلامیه جاری شوې ده چې دا مونږه یو کلدم تنظیم چې دی وګرځو. دویم کوېسچن ستاسو چې کوم نو هغه د 11 اکتوبر حوالې سره نو ظاهره خبره ده خو دا د پی ټی ایم پروګرام نه دی. دا یو خبره ده چې پی ټی ایم دا انتظامات چې کوم دي نو هغه پی ټی ایم کوي خو دا چې کوم پروګرام دی نو دا د پی ټی ایم نه دی بلکې دا هغې د نوم ورکړی پښتون قومي جرګه لکه دا د پښتنو قومي جرګه ده په دې کې به چې د پښتنو د حقوقو د هغې د مسایلو باره کې خبرې کیږي او بیا به په آخرنۍ ورځ باندې باقاعده فیصله کیږي. نو زه خو دا ګڼم چې بالکل اثرات خو بې لازمي وي خو دا یو پروموشن هم دی دا هم کیدای شي چې دا د هغې یو پروموشن هم دی په دې باندې پابندي لګول په دې باندې لاټي چارج کول خو بل طرف ته چې دی اثرات به دا وي که چېرته حکومت اکشن اخلي نو اخیستی شي خو دا جرګه چې کومه ده نو دا د پښتنو په نوم باندې ده دا د پی ټي ایم صرف چې دی لکه داسې کوي چې صرف انتظام ورته چې دی جوړوي خو بیا هم اثر به وي ولې چې افیشلي په دې باندې پابندي ولګېدله نو که هغه ډېر نومونه بدلېږي چې دا پښتون قومي جرګه ده او پلانکۍ جرګه ده او بستانکۍ جرګه ده خو ذمهواري پی ټي ایم دی دا د منظور پښتون ډله چې کومه ده نو دغه به ذمهواري نو دې ته به چې دی پلانینګونه او مسایل به چې دی ډېر جوړېږي او بیا چې په دې ملک کې څوک دا رقم د اسټبلیشمنټ خلاف سیاست کوي یا خبرې کوي نو هغې ته بیا مشکلات ډېر زیات دي خو ګورو به په مستقبل کې چې څه کېږي خو فلحال دغه خبره وه چې لکه په دې باندې چې دی دغه بین لګولی دی نو مشکلات خو به راځي خو هغې الریډي مشکلاتو ته اسد صاحب تیار دي داسې هلکان یې مړه شو دا شاعر پکې ګیلمن وزیر هغه پکې چې دی لاړه د دنیا نه نور داسې مشران هغه علي وزیر جیل کې دی نور چې د دې کوم سرکرده کسانو هغه مړه دي او دی روزانه لکه پولیس لاټي چارج او کله اوچتول او کله کته کول نو دا شیزونه خو چې دی دیو تاسې ولاړ دي او که بیا راځي بیا به ورته ولاړي خو اثر خو به لکه افیشلی مطلب مې دا دی چې افیشلی بین شوله لکه دا د ټي ټي پي په شان دي قلدم تحریک شو خو داسې ده چې دی باندې پابندۍ نه مخکې وي او دا سخت خلک دي ورته ولاړ وي دغه خبره. ډیره مهرباني مین الله صاحب تاسو ډېرې ګټورې خبرې وکړې ډېر انفارمیټیو خبرې تاسو وکړې امید ساتم چې تاسو ټولې به د دې خبرو نه چې کوم دی څه نه څه استفاده والی تاسو موږ ته راکړئ اجازت ډیره مهرباني شکریه.